د سن بلوچستان نوخار 400 او د سواد متاثرین زموږ د امداد منتظر دي. د خپل وس مطابق امداد کوي. دغه متاثرین ته د دوایانو ضرورت دی، د خوراک ضرورت دی، د کپړو ضرورت دی، د خیمو ضرورت دی. د خپل وس مطابق امداد کوي. ان شاء الله د 10 روپۍ 100 روپۍ دا به زموږ د آخرت د خلاصي ذریعہ جوړیږي. الله پاک په هغو کې مال خوشاله کړه. د خپل وس مطابق امداد کوي. خالی لاسونه مت تیرېږئ، امداد کوي ایماندارو. د خپل وس مطابق امداد کوي. هغه متاثرین زموږ استاد د امداد منتظر دي. هغوی کورونه وران شوي دي، هغوی مالونه د هغوی ځانونه ضایع شوي دي. امداد کوي ایماندار، امداد کوي. خالی لاسونه مو تېرېږئ. د سن بلوچستان د نوخار 400 او سوات متاثرین زما استاد امداد منتظر دي. د خپل وس مطابق امداد کوي. ها متاثرین ته د کپړو ضرورت دی، هغوی ته د خوراک ضرورت دی، هغوی ته د ادویاتو ضرورت دی، هغوی ته د خیمو ضرورت دی. هغوی بې سر و سامان پراته دي. زما استاد امداد منتظر دي. د خپل وس مطابق امداد کوي ایماندارو. اللہ پاکم خوشحال کا زمونگا استاذ ہو دا مسلمانان رونا پدی باندے دا امتحان یو گڑے راغلے دا کورونے دا اوبونا ڈک شوی دی، دکانونے بازارونے دا اوبونا ڈک شوی دی، سامانونا کورونو کی پاتی شوی دی، مڑی شہیدان کافی شوی دی، معصومان شہیدان شوی دی، نارینا زنانا ساروی ہلاک شوی دی. زما عزت مندو او نن هغې پر روډ باندې بغیر د چتنا ناست دي. د روټۍ انتظامي نشته، کپړې په ځای پاتې شوي دي، سامانونه په ځای پاتې شوي دي. یو ډېر لوی تکلیف کې مخامخ دي. زما عزتمندو زمونږ او ستاسو د همدردۍ منتظر دي. مونږ او تاسو له پکار دي چې د خپل وس مطابق د دې سره امداد وکړو، چانده کې امداد وکړو. که د چا کپړو وس کېږي، سامان وس کېږي، نور داسې د کور ضروریاتو د هغې وس کېږي، هغه راوړلی شي. کیمپ کې هغه جمع کولی شي. زمونږ دا کیمپونه 400 چوک نیو اټا مردان کې یو لګېدلی دی، بل کالج چوک کې لګېدلی دی، بل پاکستان چوک کې لګېدلی دی، بل کیمپ پوری اوتی نهر کې لګېدلی دی، نهر چوک کې. ټولو مسلمانانو خدمت کې درخواست دی چې د چا د وسه څونه امداد کیدی شي د خپلو وروڼو خویندو سره په دې تکلیف په دې وخت کې خپله همدردي وکړي او په دې کې چې دی نو شریک شي، د خپل وس مطابق چنده واچوي. ضرورت دی، هغوی ته د خیمو ضرورت دی، هغوی ته د کپړو ضرورت دی. د خپل وس مطابق امداد کوئ. ان شاء الله ستاسو د 10 روپۍ 100 روپۍ دا زموږ د آخرت د خلاصي ذریعہ جوړیږي. خالی لاسونه مه تېرېږئ. د سوات بلوچستان د نوخار 400 او دا ټول متاثرین زموږ د امداد منتظر دي. د خپل وس مطابق امداد کوئ.